ये दीन के दाई, ये दीन के सिपाही, ये अमन के ज़ामी। لور دې وشوله چغې مه وه فریادونه مه کوه د الله رب العالمین نه خیر غواړه جنت هسې هم غواړې د دې لوڼو ساتنه پالنه وکړه دا جنت دی لوڼه چې الله چاله ورکړي دا یې ازمایښت دی دې کافرانو ظالمانو خو به ژوندی ښخولې ظلمونه به پې کول خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چاله چې الله رب العالمین دوه لوڼه ورکړي او دا د بلوغه پورې د دې صحیح پالنه وکړي احسان ورسره وکړي د زوی او د لور فرق ونه کړي نو دا ګوتې داسې کړې ویل ما څه په جنت کې دغه شالي زما څه به قیامت کې په جنت کې داسي چې یو بول الله جنت ورکړي او بل بول الله د محمد رسول الله سم ګاونډیتوب ورکړي او بل حدیث کې وفرمیل چاله چې الله دوه لوڼه ورکړي او دا د هغې صحیح پالنه وکړي کنا له سترا من النار الله رب العالمین ولې دا د اور نه پرده ګرځوي د اور نه لور دې وشوله چغې مه وه فریادونه مه کوه د الله رب العالمین نه خیر غواړه جنت هسې هم غواړې د دې لوڼو ساتنه پالنه وکړه دا جنت دی دا به یې د اور نه پې الله وساتي دې وخت کې زموږ تربیت صحیح نه دی شوی دا جزع فزع موږ کې ډېره زیاته ده مړی چې وشي دا چغې سوري کې جنازه راغستی کېږي اله ګولئ د اسلام تربیت دا دی چې اوښکه د سترګو نه بیږي دا د الله رحمت دی زړه چې کم دردمن دی دا د الله رحمت دی خو که سپېړې او مخ سر له ګزارونه ورکړي او چغې سوري وباسي نو دا د الله رب العالمین عذاب له دعوت ورکول دي او د الله نبي وفرمیل لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوى بدعوى الجاهلیه هغه خلک زمونږ نه نه دي زما د شفاعت حقدار نه دي زما امتیان نه دي چې کله ورته مړی وشي او ګریوانونه شلي او مخ او سر ټپوي او چغې او ناهوده کلمات د خولې نه وباسي دا د کافرانو خوی دی په مړي باندې ویرونه کول دنیا کې هر قسمه تودې او سړی به راځي موږ او تاسو به د صبر نه کار اخلو سعد بن ابي وقاص وایي موږ د الله د نبي سره جهاد له تللي و جهاد له یو تیلې کې قجوره راوړې وې قجورې خلاصې شي یو قجوره موږ راکوله بیا وایي بیا موږ په پاڼو باندې شروع کړه پاڼې م خوړلې او قسم په الله چې زموږ ډکې امتیازې لکه د اوښانو د ګډو پشې وي ځکه ټولې مرم دا پاڼې یو نیم میاشت وخوړې خو دا فریادونه او چغې سورې نه وو عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي د محمد رسول الله سم په کور کې به یو ځل میاشت راښکاره شوه بل ځل به راښکاره شوه بل ځل خو موږ به پکې لوګې بل نه کوو وایي څه به م خوړل قجورې او اوبه به م وڅښل عایشه رضی الله عنها فرمایي غرمه مې یو ځل ډوډۍ تیاروله نو هغه پخول او راغستل او کېښودل او په پوره ټیم لګېده وایي ما ته د الله نبي وفرمیل چې عایشې د خپلې خېټې دومره مسله مه جوړوه نو دا چې کله ستا وس نه کېږي چې درته نه میلاویږي او لنګر ته نشته دی صبر کوه दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।